24 دسمبر په 2012 کې د چمن لیویز اولدار بشیر خان شهید په یو ټارګټډ اپریشن کې د دهشتګردانو شهید کړل شو. د شهادت څو ورځې مخکې د دغه مکان جوړ کړی و چې خپل مور او پلار ته په توپک ورکړی و. د شهید بشیر خان ورور انټرنیشنل اوشو کینګ پو کلاړي ګولډ میډلیسټ لطیف خان اسکزی زما سره دا وخت ولر دی. لطیف خان د بشیر خان په حواله که تاسو مشته مجلس بشیر خان د پاکستان لپاره قرباني ورکړه، د پاکستان لپاره وینو توی کړله. بشیر یو ساده ملنګساره انسان ولولو چې کوم د دوه واده ته درې شپې پاتې وې، دوه مورو خوښې و خوندې دا بیولې ولو د واده شاپینګ یې کوي. نو د واده څه سودا او مودا برابره کړله، د هغې خوا را روانو د واده مو شاته د کور ګاډي و، مابینځ کې دی و او مخته څه کرایه ګاډي روانه و، د زرنج سامانونه یې اخیستي وو. نو د دهشتګردو د ټارګټ کې د شهید کې چې د دو کومه ساه وه، داسې کوم خدای سره ملاوېدي یا کوم شهیدیدي د خپلې مور په غوځۍ کې د دو ساه وختله، شهید سولله. چونکې یو جذبه و د شهادت، د خپل ژوند کې هم تا سره مجلسونه کړي وو، د ډېر غټ ارمان و شهادت، د ملک او د وطن د دفاع دپاره، د خپل مځکې مور غوندې مځکې دپاره پالنې دپاره د خپل جان ورکوي. ستاسو په کور کې نور څه په فورسز کې شته خلک؟ جی بالکل. دا خبره زه چیلنج کوم په دا پاکستان کې د غره د کوژک د ټاپ د سره سونسه د بارډر د دروازې پرې که په چمن کې کم کور سته، زه به د هغه د پاکستان د چیلنج کوم چې کور دونه قرباني نه دی ورکړې پاکستان ته، لکه خاص زما کور، زما یو بل ورور دا رقم د دهشتګردو وویشتې هغه بچا وسوللو، زما بل د اکا زوی ولو هغه په سی ډي ډي اپریشن کې په کوټه کې بایپاس کې شهید سوللو. درېیمه واقعه زما د ورور د بشیر د رالاله شهید سوللو. ما په خپله 11 واره پاکستان ریپرزنټ کړی دی، پاکستان نوم یې پر بیبان روښانه کړی چې په هغه کې ما انډیا په ترکي روس دا نور ملکو ته ما شکست ورکړی دی. ما د پاکستان 11 واره ما ریپرزنټ کړی دی پر انټرنیشنل لیول باندې، پاکستان خدمت ما کړی دی. ډېره مننه. دا د شهید بشیر خان ورور عبداللطیف خان اسکزی چې د زیاته کړل چې د مور غوندې مځکې د دفاع دپاره شهید بشیر خان خپل د آخري ساه چې وي هغه د خپل مور پر زنګانه باندې ورکړلې. د شهید بشیر خان د شهادت څخه 3 ورځې بعد به د واده ولو، د کوزده سیوله د دوی په کور کې خوشحالیانې وې. دغه کومه ورځ چې دی شهید کړ شو په یو ټارګټډ اپریشن کې د دهشتګردانو دخوا، هغه ورځ د خپل واده دپاره د خپل مور سره تللی و بازار ته او شاپینګ کوي. پر واپسې باندې د په مخلص کالونی کالج روډ کې د دهشتګردانو په فایرینګ کې شهید سولو. د دې خاندان د پاکستان د مځکې دپاره، د پاکستان د دفاع دپاره د دې خاندان یو لازوال د قربانیانو داستان دی چې په دې کورنۍ کې 2 نور هم شهیدان شته. د دې داستانونه ډېر عظیم دي. د دې کورنۍ او د دې شهید بشیر خان ته موږ د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوو، ولې د دوی د شهادت د دوی د وینې په برکت باندې زموږ د ملک دفاع دا وخت مضبوطه ده. شهید بشیر خان نه صرف د دې وطن د دې علاقې بلکې زموږ د دې ټول سیمې چې دی خلک فخر پکې چې د خپل وطن د دفاع دپاره خپلې آخري ساه یې ورکړلې.